دا چې کله دی کډنیپ کړی د ملزم نو دی له د لاسونه په پړي باندې تړلي وو. دا لاسونه چې کله موږ دی ریکور کړو نو دا پړسېدلي وو، خپې مو ورته تړلې وې. 30 لک روپۍ راکا نو دا ماشوم به تاسو ته موږ هینډ اوور کړو. ادروایز دا به بیا موږ چې کوم دی نو دا وکړو هغه وکړو کچې ډاکوانو له به ورکړو. او د معاشرې بدقسمتۍ دا دی چې کوم هغه خلک چې زموږ معاشره په ټول نه زیات ټرسټ کوي او کله چې هغه خلک دا کارونه شروع کړي نو بیا د معاشرې نه چې کوم دی نو د انسان اعتماد اوچت شي. دومره بچی په واشروم کې په درې شپې کو بالکل جی په واشروم کې بند کړی وو، لاسونه ورته تړلي وو، د دوی هغه لاسونه چې کوم دی نو پړي سره او دغه سره خوږ شوي وو. آی ډي چې کوم وه دا دوی د یو فیمیل په نوم جوړه کړې وه، جمیله پروین صدا. او دا 3 میاشتې مخکې چې کوم دی نو بکول د دې ملزم دا د پلانینګ کړی وو چې زه به داسې کار کوم. نو هغه ټایم نه د آی ډي جوړه کړې وه او دا چې کوم کاري صاحب دی دایم ځان سره ایډ کړی وو. دا به دومره اعتماد و په ده باندې دا زما بچي به له روټۍ د کور نه زما وړله، یو کال یې ورله مکمل روټۍ د غرمې د ماښام روټۍ سپیشل وړې او د سهار کې به نه دا ماشوم به ودو نو د سهار چای نه دی وړی او د غرمې او د ماښام روټۍ دواړه به د کور نه ده وړلې. څادر یې راخیستی ایستی راواچول. هغه زمونږ جامې هم بدنامه کړله ځکه چې موږ هم علما یو، موږ هم چې کوم دی قاریان یو، خو زمونږ جامې یې بدنامه کړله. ده چې کوم دی زمونږ د ورور د سره کم احسانات کړي، مثال دغه 5 لک روپۍ ورکړي، د دې نه علاوه د کلي والو هم د سره احسانات کړي دي. صرف دا نو هغه کلي هغه اندازه موږ پرون واخیستله تر دې چې تقریبا 14 15 20 لکو پورې خلکو دې سره بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو قربا نواز منګل یما. دا حقیقت دی چې د استاد د لاسه ډیر خلک ډیر بچي چې کم دی هغه بادشاهان شي، استادان چې کم دی خو خپل بادشاهان نشي. د استاد یو ډیره زیاته مقدسه رشته ده. د استاد مقام باندې که زه څومره خبرې وکړم نو هغه به چې کم دی د خپرونه به ختم شي، خو د استاد مقام چې کم عزت دی، کم مقام دی، کم ول الله عزت ورکړی دی، د هغې هغه کیسه به چې کوم دی تمامه نشي. خو چې کله بیا یو استاذ له یو بچی خپل پلار لیږي او په هغه اعتماد کوي، یقین کوي په دې معاشره کې، واقعي خبره ده د پښتنو په دغه اولس کې په دې معاشره کې د استاذ موږ ډېر احترام کوو، ډېر قدر کوو. ښه او خراب او کمی بیشی چې کوم دی په هر ځای کې راځي. د دغه تمهید غرض مقصد دا دی چې دغه شان د تانه خزاني په حدودو کې یو واقعه مخې ته راغلې وه چې والدین دي خپل بچی به چېرته استاد ته لیږلو، هغه سره به سبق ویلو. زه په دې هغې کې نه ورځم چې کم سبق به څه سبق به ورسره ویلو، خو یو استاد و بچی به ورته لیږلو. هماغه استاد چې کوم دی هغه بچی هغه شاګرد اغوا کړی و، د څه دپاره یې اغوا کړی و، د څومره روپو دپاره یې اغوا کړی و. په هغې کې ما سره ډېر زیات د پولیس فورس دا ښاغلي هم را سره تاسو ګورئ، هغه مدیان هم موجود دي، هغه بچی هم موجود دی کم چې ریکور شوی دی. اوس دا ما سره ډېر زیات ښاغلی ایس ایچ او طارق روغاني صاحب موجود دی چې د دې پروګرام اوس کم دی مشري کوي. ټول مشران موجود دي. ډومبیا خو تاسو ټولو له په جمع مبارک شه چې تاسو له دغه د ماشوم پولیس ریکور کو. طارق روغاني صاحب مبارکي در کوم په ډېر په کم مدت کې دا کم عمره ګلالی به چیرې میل که تاسو یا موږ دا څه خبرې کوو، واقعي خبره د دې په شاته به د یو استاد چې کوم دی یو مقامي دغه شان یو واقعه راغله چې یاره یو استاد چې کوم دی خپل شاګرد او یو بچی چې کوم دی هغه اغوا کو. دا واقعه څه وه او دا کیسه څه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره مننه نواز منګل صاحب چې تاسو رالی او ایز یوزول یو پبلک سرویس میسج دی چې عوامو ته ورسی. په دې کې اصل مسله دا و چې په 5 تاریخ باندې لیټ نایټ کې مونږ ته د دوی د والد صاحب رالو ریپورټ وکړو چې زما ماشوم دی چې 7 سالې دی او کور نه وته دی او نه راغلی. نو بیا ته مونږه ریپورټ واغستو او فوراً هم پکې اف آی آر وکړو. په هغې کې مونږه کار کولو، انفارمیشن هم کلیکټ کولو. بیا د دوی د والد صاحب ته چې کوم دی نو د یو فیک آی ډي نه چې هغه د یو فیمیل په نوم باندې وه، هغې نه ورته میسج وشو او 30 لک روپو ډیمانډ یې ته کولو چې یاره ستاسو ماشوم مونږ سره دی او مونږ په ساده کې یو په اړه چینار کې مونږ دلته راوستی دی، مونږ ته 30 لک روپۍ راکړه نو دا ماشوم به تاسو ته مونږ هینډ اوور کړو. ادروایز دا به بیا مونږ چې کوم دی نو دا وکړو هغه وکړو، کچېډ اکاونټ له به ورکړو او بیا چې کوم دی نو بیا به دې په کروڑ روپۍ هم خلاص نه شي. دغه شان د مختلف قسم ته خبرې کولې. ایون دا ماشوم چې کوم دی په ده باندې چې کوم دی د هغه ټایم کې لږ جبر وغیره کولو، د وایس به هم رالیږل، خپل وایس نه کولو، په میسج به کولو ریټن ټایپ. نو په هغې کې بیا مونږ سی سی پی او صاحب، ایس ایس پی اپریشن صاحب، ایس پی رورل صاحب دې سخت نوټس واغستو. زمونږ ایس پی رورل صاحب په سربراهۍ کې مونږ د دوی چې کومه علاقه وه سپاټ و لنډې سړک، هلته مونږ لاړو، کیمرې وغیره مو کتې، هر سم چک کړل، پروفایلنګ هم شروع کړو د دوی چې کومه علاقه وه. نو الحمدلله 3 ورځې بعد الله تعالی مونږ ته کامیابي راکړه او دا چې کوم ملزم و هغه هم مونږ اریسټ کو او دا ماشوم چې کوم دوی کډنیپ کړو دا مونږ ریکور کو. دا بچی به دې سره د څومره وخت نه به ورسره مطلب سبق ویلو؟ په دې کې مونږ نه ځو چې دا اسلامي وو یا دنیاوي وو، خو یو استاد به مونږ یاد کو که نه، دا به چې کوم دی د څومره وخت نه به دې استاد سره به سبق ویلو؟ بالکل چې دا استاد چې کوم دی د دوی د محلي استاد او څنګه چې تاسو ویل په دې ډیټیل کې مونږ نه ځو چې دنیاوي وو یا دیني وو. او زمونږ د معاشرې بدقسمتۍ دا دی چې کوم هغه خلک چې زمونږ معاشره په ټول نه زیات ټرسټ کوي او کله چې هغه خلک دا کارونه شروع کړي نو بیا د معاشرې نه چې کم دی نو د انسان اعتماد اوچت شي. دا دوی سره تقریبا کال نه زیات به دوی ورتله، سبق به مو سره ویلو، ایون د دوی کور ته به روټۍ هم وړه، دا ماشوم شو دا ماشوم شو، نور هم د محلي ماشومانو. په دغه ورځ باندې اکچوال سینیریو داسې وه چې دغه کس چې کوم نو د کور والا چې کومه ده هغه تللی وه خپل پلار کور ته او دا ماشوم ایز یوزول ورغلی و د هغوی کور ته. نو دی بیا چې کوم دی نو کډنیپ کو، هماغه ټایم کې څادر مادر یې ورته په مخ واچولو، بکول د ملزم او د دې ماشوم. هغه ځي نشاندهي مونږ هم وکړه، تلي وو موقع ته او د دوی کور 2 چته کور نو بره واشروم کې چې کوم دی نو دا د 3 ورځې بند کړی. طارق روغاني صاحب دا کم عمره بچی په واشروم کې په 3 شپې کو؟ بالکل جی، په واشروم کې بند کړی و، لاسونه یې ورته تړلي وو، د دوی هغه لاسونه هم چې کوم دی نو پړي سره او دغه سره خوږ شوي وو. او بس ډېر دردناکه خبره ده. مونږ خپل هم لکه داسې احساسات لرو چې کله داسې حل وګورو مونږ، نو زمونږ هم د معاشرې نه چې کوم دی نو هغه اعتماد اوچت شي. دا ملزم خو به تاسو نیولې هم وي، د به د فیسبوک آی ډي استعمالوله، دا آی ډي په څه نوم وجي؟ دا آی ډي چې کومه وه دا دوی د یو فیمیل په نوم جوړه کړې وه، جمیله پروین صدا. او دا 3 میاشتې مخکې چې کوم دی نو بکول د دې ملزم دا د پلانینګ کړی و چې زه به داسې کار کوم. نو هغه ټایم نه د آی ډي جوړه کړې وه او دا چې کوم کاري صاحب دی دایم ځان سره ایډ کړی و، د دوی چې کوم نور رونه دي هغه ټول ځان سره ایډ کړي، د ایون د دې چې کوم فیملی ممبرز دي ټول ځان سره ایډ کړي او د هغوی ډیټیل یې پراپر اخیستی و. مطلب پلان یې کړی و د آی ډي کې دی پیله نه دا کسان ایډ کړو، د دې نه بعد یې بیا دا هغوا جی بالکل پراپر پلانینګ سره دا کار کړو، 3-4 میاشتې محنت یې کړو په دې سیز باندې. اصل کې دا کم ملزم چې دی نو دا قرضدار و، دا ډبل شا وغیره کاتې ماتې کړې وي. په دې کې دا یو میسج هم ځي عوامو ته چې مهرباني کوئ دا قرضدار سود شو، قرض دا ډبل شا والا معاملې شوې نو دا مه کوئ. بیا انسان دې نتیجې ته راشي چې بیا دا قدم اوچتوي. د باندې ډېر زیات قرض و، د دې والد صاحب چې کوم دی نو د ورسره ښه کړي و، هغه ښه ورته بد شو.
خلک به پسې راتله تنګول به نو ده ورته 5 لک روپۍ ورکړې وې د دې وقوې نه څه ټایم مخکې چې ته د خلکو له قرضونه مرزونه ورکړه چې تا خلک نه تنګوي نو هغه چې کتلی وي چې یاره دا خو بس د سره که څه ډېرې پیسې دي نو د دې وجه باندې بس هغه ویل راشه په اسانه باندې نورې بمتې ریکور کړو نو دته هغه خپل خبر شو تاسو له دوباره راځم زوی ستا څه نوم دی بسم الله کاري صاحب چېرته د خپل استاد چېرته بوتلی وي زویه هغه استاد او تی چېرته بوتلی وي زویه دکان ته تا دې څه ویلو چې تی بوتلی تا دې څه ویلو چې چېرته ځو زویه رسلی ټیم ته نو تا ته به څه ډوډۍ موډۍ څه خوراک مراک در کولو زویه نه نو تا ورته څه نه ویلو چې ما پرېږده تا ورته څه ویلو چې ما پرېږده ما بابا ته پرېږده مور ته مې پرېږده تا ورته ویلو نه چې ما پرېږده نه راخته ما توازونه کوله نه به درته څه ویلو زویه څادر یې راخیستی ایستی راواچول په څادر یې تا ته مخ وغیره هم پټ کو او کم ځای درته خوږ کړی و زوی ته یې تړلی وي ته وښیې ما ته زویه دا لاسونه ولې تړلي دا لاسونه دا د دې خوږ شوي دا پړو سره چې کم تړلي وو که نه لاسونه مو ته تړلي وو خپې مو سره تړلې وي دا چې کله مونږ ریکور کوو د ده دا لاسونه ټول پړسېدلي وو بیا دا مونږ میډیکل ته ولېږلو خو الحمدلله نور داسې ډېر نقصان نه و شوی دا موبایل دی خیر لږ دا به دوباره دا لاسونه داسې کا طارق صاحب دا لاسونه یې دا ولي دا چې کله دی کډنیپ کړی د ملزم نو دی له د لاسونه په پړي باندې تړلي وو دا لاسونه چې کله مونږ دی ریکور کړو نو دا پړسېدلي وو خپې مو ته تړلې وې بیا مونږ میډیکل ته ولېږلو خو الحمدلله داسې ډېر نقصان وغیره نه و شوی ستا بچی دی جیز منګه زوی دی دنه بچی تلی و پولیس ریکور کو اس اس پی صاحب ډي سي پي صاحب اس ایچ او صاحب د ډېرې مهرباني د دوی منډه تړله هغه کوشش ما دومره خفګان و هغه 2-3 ورځې د دیو دا کومه منډه تړله چې ما ولیدله ما خپل خفګان یو زما زوی دیو سره په غېږ کې د داسې مطمئن شوم د دیو نه دا چې کومې لحظې در باندې تېرې شو ستا سترګې اوس هم ما ته حل وایي چې زړه دې ډېر زیات ویلی نه شم د خفګان د لاسه اوس خوشحاله مې خو خفګان چې را باندې کم در شوی خوشحالي هم د خفګان ما اظهار زما اوس په مخ باندې راځي څه خبره هم اوس نه شم کولی د خوشحالۍ د لاسه دا چې نو ته خو په خپل هم د قرآن حافظې شپې دې رونې کولې او تاجود و ماجود له پکې پاسې ما به دومره اعتماد و په ده باندې دا زما بچي به له روټۍ د کور نه زما وړله یو کال یې ول مکمل روټۍ د غرمې د ماښام روټۍ سپیشل وړې او د سهار کې به نه دا ماشوم به ودو نو د سهار چای نه دی وړې او د غرمې او د ماښام روټۍ دواړه به د کور نه ده وړلې یقین دی و چې دا به د خپل استاد بیا یقین نو ما به 1% هم دا یقین نو چې داسې کار به کېږي ما سره چې وشو بیا د دې کور حالات څه د ستاسو مشرانو ستاسو خپل هم ډېره عزتدار خاندان دی داسې دا خبره موږ نه به خوله نشي راتللی دا کوم کار چې موږ څه اوس وشو دا نوم هم اوس نشو اخیستلی دومره شرمېږو په ځان باندې هم شرمېږو څو ورځې دنه دا بچې تا نه بچې 3 ورځې غیب وو موږ څو بچې دي زما درې مې زامن دي 2 مې بچی دي دا د کشرې بچې دا ټولو کشر بچی مې دي دا کشرې وي ګرانه ما دې د وجه هغه ته پته و سر هغوی ته ما سره ناست پاس یو کال نه دا یو نیمه میاشت مخکې مال راغلی په ما باندې ډبل شا لګې کاتې دي پیسې دي را باندې نو ما دلته داسې مشوره په کور کې ښځې څه وکړه ښځې راته ویل مې ورکوه وله ما ولا بیا یو 15 لک روپۍ د کور نه اجازه ته پټې ورکړې به الله والا خپل قرضې پې خلاصې کړه هغه چې ما 15 لک روپۍ ورکړې بس دغه معامله راسه وشوه چې دا کله څه ټایم دا تاسو نه غوا شو کور ته هم رالې نو بیا دې څه ویلو چې دا چا وکړه دا سر جي ما خو دا فیصد سره یقین نه و چې دا ده کړی په ټول خاندان خپل خاندان مې فکر رالی دغه ټایم دا چې د نسه ټایم غوا شو نو سوال دې څه کولو الله له چې را بچی رانه اوس په کومه لاړه مو تا سوال خبرې نه موږ ذهن کار نه کړو دا سوال غم څه پوهېدو نه چې دا څه دي او څه نه دي دنیا و اروپا رانه خطا و طارق روغاني صاحب په دې کیس کې واقع ډېرې منډې دې نه مخکې یو واقعه شوې وه زمونږ خاندان کې یو تره زوی راله وفات شوي و مخکې په د طالبانو کیس کې وژل شوي و هغوی وژل شوي او هغوی دا ویل چې دا جاسوس دی د پاکستان او هغه دمکي راله راکړي چې ستاسو تره زوی موږ ساده کې مخکې مړ کړی 30 لک روپو ډیمانډ د هغې د وجې وکړو چې هغه تاسو نه ورکولې هغه موږ هلته مړ کړو او اوس به نورې به راله راکې که دا نه راکې نو دمکي د موږ له دغه دمکي م راکړله او کار خو دم هغه مړ هم ده کړی دی نو هغه داسې دمکي چې سړی ورکوي په واټساپ مسنجر باندې
نو تا ورسېږو چې دې تا نه د پیسو ډیمانډ وکړو نو تا وپېژندو چې دا همغه دی ځان یې درته وښودو نه جی ځان نه ده پیک آی ډي جوړه کړې وه زه صدا کوم او پیسې حواله کړه ستا زوی بل ته صدا کې حواله شي 30 लाख रुपए 30 लाख روپۍ جی نو تا یې 30 लाख ورکولو له اراده وه 30 लाख نو موږ بزان نه پیو تاسو 30 लाख وغم اوس څه وې اوس څنګه د اس اس پی صاحب نه ډي سي صاحب نه او سی چون ټول نه زه مطمئن یم الحمدلله ما کار یې وکړو ډېره شکریا ما ادا کوم ټول مشرانو ډېره مهرباني او دا ګیر څنګه شو طارق روغاني صاحب ویل کېږي دا وي د خپل د جوسي بدلولو دپاره په ځان یې سکار مارم وکړو خیر نومونه نه اخلو خو ویزان یې دومره بدل را بدل کو چې څه وو هغه اجره جومات یې مووالو بالکل بس چې کله انسان څه غټه غلطي وشي نو الله تعالی بیا په داسې دغه کې مبتلا کی د خپل چې کوم هولیه وه هغې هم ټوله چینج کړې وه نو په دنیا هم وشرمېدو او انشاءالله العزیز په آخرت به م الله شرموي ځکه چې داسې ماشوم سره دا زیاتې کول دا ډېر دردناک خبره ده د ډېر په ډرامایي انداز سره مونږ نیولی دوی سره به کنټکټ کولو په میسنجر ډېر هوښیار هم او شاطر او موبایل وغیره نه یوز کول نو دوی ته 30 लाख روپۍ ډیمانډ کولو بیا مونږ دوی ته وویل چې یاره تاسو سره ډیلینګ کوئ خپل نو ډیلینګ وغیره چې کولو نو کله هغه په پیسو پسې راتلو نو مونږ ورته سزې وښولو هلته رالو نو چې پیسې اخیستې نو په هغه ټایم کې هغه مونږ ارسټ کول دا ډېر زړور نه و دا په دې جرم کې یوازې و بالکل بظاهر خو دی په جرم کې یوازې دی خو فردر مونږ د انټاروګیټ کوو انویسټیګیشن پکې روان دی چې آیا د سره نور څه ملګري خو نشته په دې کیس کې څو ورځې کسټډي ده د دې د مونږ 5 دن کسټډي راغسته ده او خپل کوشش پکې کوو انشاءالله که فردر نور پکې څه دغه وي نو هغه به معلوم شي زموږ د کتونکو ته څه پیغام ورکوئ دا کیس څونه چیلنجینګ و دا چې د چا بچي وي خواږه وي او د استاد خو ډېر لوی احترام دی دا په خپل هم یو استاد دی او نو زه اوس دا وایم چې د دې به څه په استاد باندې یا اعتماد یا احترام پاتې ایز یوزول زه به بیا پبلک ته یو میسج ورکم چې بلایند ټرست په چا مه کوئ لکه مونږ هغه انده اعتماد چې ورته وایي که نه مونږ په دې معاشره کې په خلکو باندې ډېر انده اعتماد کوو نو هماغه خلک بیا مونږ له ګړز راکوي دوی هم چې کم دی نو په دې استاد باندې ډېر انده اعتماد او بلایند ټرست یو دا ماشومان به وخت به وخت تله روټۍ به مو وروړه او ناست به مو د هغوی په کور کې به لوبې هم کولې ایون هماغه خلکو چې کم دی نو دوی ته دا ورځ وښوله نو زما عوامو ته دا میسج دی چې ټرست بلایند ټرست په چا مه کوئ پهلې تلی نو بیا چې کم دی نو ورسره تعلق هم ساتئ او ټرست هم پې کوئ ډېره مهرباني کاکا ستا څه دی ته به څه ویل غواړې دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه به داسې وایم چې دا زما د وراره زوی دی د ده د پلار دا زما وراره دی نو یو خو لومړی خبره دا ده چې د لاسه خو موږ لومړی سل ځای په پتنه باندې اخته چې دا ماشوم نه وی ملا شوی زما ته شک و چې دا کار به زما د تر کړی ورور ته شک و چې دا به زما د ورور کړی دا کار ګاونډي ته شک و دغه مسالې خو به داسې و چې الله تعالی په خپل نیت زموږ برابر وي هغه الله تعالی حل کړلی یو قسم کار بل د خپل میسج کړی هغه میسج به د وراره سره زما اوسئ زما بل یو وراره وفات شوی دی نامعلومه خبره کوي که نه هغه د ومانه د په خپله میسج کې ویلی دي چې هغه تاسو نه ما 30 लाख روپۍ ډیمانډ کړی تاسو نه راکولې هغه سم چې کوم کار وکړو دا چې نه راکوئ ته سبا هغه رنګې کار کوو نو یو خو ته باندې زما یو قسم د دوو مړو دغه رالی دا هم بس په مرګ حساب و الله به وخت نه پوره کړی نیټه به نه وه پوره نو دومره ظلم خو به زه یم چې یو ځای کې هم نه شوی لکه دا ده چې کوم ظلم او کوم کار وکړه باقي د هغه خپل هغه د اسلامي هغه خپل شکل هم ختم کړه پیغمبر اسلام اخرت کې هغه دغه نه محرومه شه زه خو داسې به وایي چې الله تعالی به څه زیاتې څه دغه به د ده نه شوي په هغه ګناه کې به الله نیولی په دنیا کې مې ونیوه الله کېدای شي په آخرت کې بیا هم نیولی نو زه په باقي نور څه ویم خو بس الله پاک دې رحم وکړي الله دې په موږ ټولو باندې خپل فضل و کرم وکړي الله دې ورحمت ښه ګرانو کتونکو تاسو د دغه ښاغلي ایس ایچ او طارق روغاني صاحب خبرې هم واورېدې د تاسو دا ټول مدعیان دي موجود دي
ټیک د دې اوس دلته د یو خوشحالۍ اظهار کوي د ښکلې د حسیب د وړوکې بچی کم چې اغوا شوی و 3 ورځې د هغه اغواکارو سره و د هغې نه بعد پولیس په دې کې کافي کار وکړو تاسو واورېدو چې دغه دا یو ملزم دی دا د دې ماشوم استاد و دوی به ورته کور ته روټۍ هم وړله تر دې پورې چې د دغه دا کم والد صاحب دی ده ورسره 15 لکه روپۍ هم وله ورکړي چې یاره زه تا باندې کم قرضونه دي هغه هم ختم کا خو نه هغه استاد بیا هم هغه ظلم او هغه جبر وکړو چې دا بچی تاسو ته ما هم ښودلو چې لاسونه یې ورته هم په پړي باندې تړلي وو دغه دا بچی 3 شپې په ده باندې په باتروم کې وکړي زما دغه هم غالب ګمان دی چې دله به روټۍ خوراک څښاک دا هم نه وي ورکړی خو دا هم د الله یو رحم وکړو چې دا ماشوم چې کم دی صحیح سلامت د خزاني پولیسو طارق روغاني صاحب او د هغې ټیم چې کم دی صحیح سلامت ریکور کو ګرانو کتونکو د دغه خپرونې غرض مقصد هیڅ چرې دا نه دی چې د استاد هغه مقام چې کم دی ختم شو د استاد لوی مقام دی د استاد لوی احترام دی خو صرف غرض مقصد دا دی چې بچا کم استاد لکه خپل بچی لیږي نو هغه بیا تله ګوره او په هغه باندې اعتماد ډیر سوچ سمج سره کوئ چې الله دې نه کړي الله دې نه کړي ستاسو بچی بیا دغه شان اغوا شي او بیا تاسو لا پته هم نه لګي طارق صاحب ستاسو او ستاسو د ټول ټیم لري الله ډیر ژوند برکت ورکړي چې دغه شان مزید که چېرته جرایم کېږي ستاسو چې کم دی دغه شان مخنیوی کوئ الله دې راله تاسو ټول ژوندي ساتي مهرباني ډیره مننه شکریه وایه بسم الله الرحمن الرحیم دا زما وراره دی او دا والد صاحب د دې خو به ټوله ورځ چې کوم دی بازار کې دا به ماشوم به ما سره وصل کړي هلته ما سره به راتلو ما سره به ګرځېدو ما سره به دوکان کې هم ناسته پاسه به کول هلته به راتلو سودا به هم زما نه اخیستله او دا اوس ورته مولانا نوم هم اوس دته اخیستل زما په نیت باندې ښه به نه لګي هغه زمونږ جامې هم بدنامه کړله ځکه چې موږ هم علما یو موږ هم چې کوم دی قاریان یو خو زمونږ جامې یې بدنامه کړله ده چې کوم دی زمونږ د ورور د سره کم احسانات کړي مثال دغه 5 لک روپۍ ورکړي د دې نه علاوه د کلي والم د سره احسانات کړي دي صرف دا نو هغه کلي هغه اندازه موږ پرون واخیستله تر دې چې تقریبا 14-15-20 لکو پورې خلکو دې سره احسانات کړي چې ته د خپل قرضونه په دې باندې خلاص کا د هغې باوجود هم چې کوم دی دا هغه مثال شو چې یو سپی وړوکی ته راغټ کړي او هغه سپی په تا باندې چک ولګي هغه کار یې موږ سره ده وکړو